نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی دی چې د اسقاط حمل کم صورتونه جایز دي او کم صورتونه ناجایز دي. یعنی یو زنانه په ماشوم باندې بیمار شي، بیا دا ماشوم ضایع کول غواړي، نو په کوم صورتونو کې دې ته دا ماشوم ضایع کول جایز دي او په کوم صورتونو کې ضایع کول ناجایز او حرام دي. نو د اسقاط حمل د ماشوم د ضایع کولو مجموعي طور سره 4 صورتونه دي. اولنې صورت قطع النسل ورته ویل کیږي، یعنی یو زنانه داسې قسم دوی استعمال کی یا داسې انجکشن ولګي چې دایمي طور سره همیشه د پاره ځان نه د بچی د پیدایش یا کم قوت بده کې پروت دی هغه ختم کی، بیا همیشه د پاره د دې بیا بچی نه کیږي، داسې قسم دوی استعمال کی، نو د قطع النسل ویل کیږي. شریعت کې د دې حکم داده چې داسې قسم دوی استعمالول ناجایز او حرام دي. اگر چې په ظاهر دی کې هر قسم فواید انسان ته په نظر راځي، خو دغه فواید ته به نشي کتلی او داسې قسم دوی استعمالول ناجایز او حرام دي. دویم صورت هغه ته وایي منع حمل، یعنی داسې قسم دوی استعمالول یا انجکشن لګول چې په هغې سره د قوت تولید نه ختمیږي، یعنی بچی د پیدایش کم قوت او استعداد په ښځه کې پروت وي هغه ورسره بالکل نه ختمیږي، البته حمل نه ټهراویږي د دویانو سره. نو علماء لیکلي دي چې داسې قسم دوی استعمالول چې حمل ورسره ټهرو نشي نو بغیر د عذر نه مکروه دي، داسې نه دي کول پکار. بچی راوړل پکار دي، په کثرت د امت باندې به نبی علیه السلام د قیامت په ورځ باندې فخر کوي. البته کو چرته زنانه ته شرعي عذر را پیښ شي نو د شرعي عذر په وجه باندې بیا مانع حمل دویان استعمالول بیا د لپاره بلا کراهت جایز دي. مثلا یو زنانه داسې ده چې انتهایی کمزورې ده د صحت نه او دا د حمل او د ماشوم بوج نشي برداشت کولی، نو داسې زنانه د لپاره مانع حمل دویان استعمالول جایز دي. دویم صورت کو د دې ماشوم د دې زنانه د اول نه یو ماشوم موجود دی، نو کو دا دوباره حامله کیږي نو هغه اولنی ماشوم د صحت د خرابېدو هغه سخته اندیشه وي او خطر وي چې د اولنی ماشوم صحت په خراب شي، نو په دې صورت کې هم د ښځې دپاره مانع حمل دویان استعمالول جایز دي. دریم صورت دا ده چې دا ښځه د خپل وطن نه د خپل کلي نه دومره لرې اوسیږي په یو داسې مقام کې چې هلته د دې مستقل د اوسېدو اراده نشته او په داسې سفر کې ده چې په میاشتو د دې دا سفر دی، نو د دې عذر په بنا باندې هم د دې لپاره مانع حمل دویان استعمالول بالکل جایز دي. څلورم صورت دا دی چې د ښځې او د خاوند په مابین کې تعلق برقرار پاتې نشي، یعنی د ښځې او د خاوند چې کم ازدواجي زندگی ده او د کور د معاشرې کمه زندگی ده نو دا جوړه نشي، د دې دوانو اتفاق او اتحاد را نشي او یو بل نه جدا کېدل غواړي، نو د جدا کېدو اراده چې کله وي د ښځې او د خاوند د طلاق صورت کې یا په بل صورت کې، نو په دې صورت کې هم ښځې دپاره مانع حمل دویان استعمالول جایز دي، ځکه چې د دې خاوند نه دا طلاق اخلي او ځي نو بیا د دې خاوند نه د ماشوم د ټهراوېدو ضرورت هم نشته. پنځم صورت چې زنانه د دې وجې نه مانع حمل دویان استعمالول شي چې د زمانې فساد او د معاشرې د بګاړ په وجه باندې کیدی شي دا ماشوم بد اخلاقه شي یا مور او پلار نافرمانه شي، په داسې معاشره کې انسان اوسیږي چې هلته غونډه د چرسیانو یا داسې یو غلطه معاشره وي چې هلته ماشوم راغټېږي نو خامخا غلط اثر اخلي، د مور او پلار نافرمانه جوړیږي، نو د دغې عذر په وجه باندې هم ښځې دپاره مانع حمل دویان استعمالول جایز دي. البته که هیڅ عذر نی او دا حمل ټهراوېدو ته نه پرېږدي او داسې قسم دویان استعمالوي نو علما فرمایي دا مکروه دي. البته که یو زنانه دا مانع حمل دویان به دې نیت استعمالوي کو چرته اولاد می زیات شي نو زه به رزق د کم طرف نه ورکوم،
روټۍ به او د دې کپړو انتظام او ضرورت به د کم طرف نه پوره کومه. یا د دې وجې نه دا مانع حمل دوایان استعمالي کو چرته جینۍ پیدا شوي نو بیا به راته خلکه پیغور راکوي چې ستا خو جینۍ وشوه، دا خو د عار سبب دی. نو کو په دې وجه استعمالي نو علماو لیکلي چې دا ناجایز دی او حرام دی. قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمای وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. په مخ د ځمکه چې څومره زنده سر ګرځي د دې د رزق ذمه الله جل شانه په خپل اغستې ده. ټولو ته رزق الله جل شانه ورکوي. بل آیات مبارک کې فرمای ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاک نحن نرزقکم و ایاهم. چې د تنګې په وجه باندې او د رزق د نشوالي په وجه باندې خپل بچي مه قتل کوئ. تاسو ته هم الله رزق درکړي او ستاسو د بچو ته به هم الله رزق ورکوي. نو داسې قول بیا ناجایز دی او حرام دی. دریم صورت چې فقهاو لیکلی دی چې کله ښځه په ماشوم بیماره شي حمل یې ټهرو شي او د دې 4 میاشتو ته موده نه رسېدلې، 4 میاشتو نه مخکې دا د خپل ماشوم ضایع کول غواړي، نو آیا ضایع کول جایز دي او کنه؟ نو بغیر د عذر نه داسې حمل چې د 4 میاشتو مودې ته نه رسېدلې دا ضایع کول ناجایز دي او حرام دي، ګناه کبیره ده چې هیڅ عذر نه. البته کو شرعي عذر د ښځې ته راپېښ شو نو بیا داسې قسم ماشوم او داسې قسم حمل چې د 4 میاشتو نه کمه موده شوي بیا د دې گنجایش ته چې دا ضایع کړي. مثلا یو زنانه ده د هغې اول نه یو ماشوم موجود دی، نو که دا دوباره حامله شي او ماشوم د 4 میاشتو نه کمه موده وي او د دې دا پی اوچ شي چې هغه اولني ماشوم په پرورش کې خلل پیدا کوي، د هغه د صحت د خرابتیا اندیشه وي او سخت خطره وي او بل نورو طریقو سره هم دغه ماشوم کفالت ناممکن وي، نو په دې صورت کې داسې ماشوم داسې حمل چې د 4 میاشتو نه کم وي بیا ضایع کول جایز دی او گنجایش ده. دویم صورت چې فقهاو لیکلی دی چې یو دیندار ډاکټر یا ډاکټره د ښځې معاینه وکړي او ورته ووایي کو چرته دا ماشوم ستا په خېټه باندې باقي پاتې شي نو ستا ته خطره ده یا د ماشوم ته خطره ده او یا ستا یو عضو ته خطره ده چې کی ممکنه ده چې ستا عضو پکې هلاک شي یا ته پکې هلاک شي یا بل داسې وجه پکې بیان کی، نو په دې صورت کې هم داسې ماشوم چې د 4 میاشتو نه کم وي داسې ضایع کول هم گنجایش ته شریعت کې دا جایز دی. څلورم صورت چې فقهاو لیکلی دی یو ښځه په ماشوم بیمار شي او د دغه ماشوم د 4 میاشتو نه زیاته موده وشوه، 4 میاشتې یا د دې نه زیاته موده وشوه د مور په خېټه باندې، نو دا ضایع کول اوس بالاتفاق ناجایز او حرام دی. په یو زنانه چرته دا ماشوم نه ضایع کړو او داسې دوایانې یا انجکشن یې ولګولو چې دا ماشوم ضایع شي چې د هغې د 4 میاشتو نه زیاته موده شوې ده یا 4 میاشتې شوي دي، نو دا علماو لیکلی دي چې دا د قتل په زمره کې راځي. واذا الموءودة سئلت، پهله خلکو به د خپلې بچي خپلې لوریانې به ژوندۍ ښخولې، نو الله جل شانو به د قیامت په ورځ د دغې ماشومانو په باره کې به د دې نه تپوس کوي. نو که یو زنانه په ماشوم باندې بیماره ده او 4 میاشتو نه زیات شوي دي او دا بیا دا ماشوم ضایع کوي، نو په دغه آیات لاندې علماو لیکلي چې دا زنانه به هم راځي، الله جل شانو به د دې نه د ماشوم په باره کې تپوس کوي. الله جل شانو موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.